پس چې کوم دی نو هغه بنډل پته نه لګي چې دا کوم حال دی، دا کوم سکول دی، دا کوم انسټیټیوشن دی، دا غلطه خبره ده. ټول دا پته نه لګي چې دا 400 پیپر دي که ممندو پیپر دي که خیبر پیپر دي. بالکل هغه چې کوم طریقې سره راځي نو بس هغه هلته کې او دغه د هغې نه جوړ شي او هېڅ قسمه مطلب دا دی چې په هغې کې دا نه کېږي چې یاره دا دې سکول له پرایورټي ورکړي، دې له به اډوانټېج ورکړي، دې له به ورکړي، دا ټول ګپ دی. بیا په ای مارکینګ کې خو دا سیسټم ختم شي. هغې وجه ده زمونږ ای مارکینګ چې کوم پروسس د مارکینګ دی نو باقاعده چې کوم لکه وړاندې چې کوم انسټپلنګ وشي نو باقاعده موږ هغه ټول کوېسچنز چې دي نو هغه موږ سکین او زموږ سکینینګ مطلب دا چې روان دی. بیا چې لاړ شي هغه مین سرور ته د سکینینګ بیا چې کوم خلک موږ رجسټرډ کړي دي د مارکینګ لپاره د ای مارکینګ لپاره ترو چې کوم کور ناستي لیپټاپ په ذریعه باندې کوي او هغې پراپر زموږ ټریننګ اخیستی دی نو دا پته نه لګي چې دی په ابټاباد کې ناست دی، که دی په کشمیر کې ناست دی او که دی په خیبر کې دی او که دی کې زنانه فیمیل وي، خو چې کوم کوالیفاید خلک دي او هغه سبجیکټ ایکسپرټ دي موږ هغوی هغه دغه ډاکومنټس چیک کړي موږ سره پراتی په رجسټر کې رجسټریشن یې شوی وي. نو کوم کوېسچن ابټاباد ته ځي نو بل به کشمیر ته ځي، څوک لاګین کېږي او هغه لاګین سره هغه کوېسچن چې کوم ګوري یو کوېسچن یو سړي ته الرټ کېږي نو کشمیر ته به ته څنګه وینا کې، ته به ابټاباد ته څنګه وینا کې، ته به باجوړ ته څنګه وینا کې چې کوم ځای کې پاکستان په ګوټ کې موږ سره رجسټریشن شوی دی که په کې پی کې وي که زنانه وي که میل وي که فیمیل دی نو دا اپروچ هغه ته کېدی نه شي. او هلته کې چې هغه څنګه کوېسچن مارکي نو هغې کې موږ سره آپشنز دي که فرض کړه هغه مارکینګ کوالټي ټیک وي نو زمونږ چیکر سوپر چیکر ناست دي نو هغه هغې ګوري که فرض کړه یو ځل مارکینګ غلط وشي هغوی وله هوا مې ورکړي بیا چې مخکې سره بلیک کېږي که بل سړی ما کوېسچن ته کېناسته د هغه تصویر چې کوم وړاندې موږ سره رجسټر شوی دی بل سړی کېني مخکې سره هغه ته سیسټم بلیک شي هغه بل سړی کتی نه شي چې کوم رجسټر سړی دی هغه به کوېسچن ګوري. نو دا ټول خبرې دا ټولې ګپ دي زموږ تاسو راشئ انشاءالله موږ به تاسو ته مارکینګ خپل پروسس دې ځل وښایو په ډیټیل یو راپورټ تاسو جوړ کړئ او د خلکو ته وښایو چې د هغوی په ذهن کې یو څیز راشي چې وګوري چې او بالکل د مارکینګ دا سیسټم څونه اپګریډ شوی دی او زموږ شکر دی د پاکستان د څونه چې د ملک د ملکي دغه زموږ چې کوم بورډونه دي نور نو هغې کې زموږ شکر د پېښور بورډ یو خپل پوزیشن دی زموږ هغه پوزیشن اوس نه دی چې موږ مینولي ناست یو ټکه ټکه کوو او زموږ سیسټم مطلب دا چې اپګریډ نه دی. نو دغه چې دی هغه خلک په دې مطمئن اوسي چې الله په فضل چې کوم خلک دا کوېسچن کوي نو دا بالکل مطلب دا دی چې دې کې حقیقت نشته. زموږ سیسټم شو کې د مارکینګ په دغه باندې اپډیټ شوی دی. بیا پکې د ټول عام خبره ده چې کله دغه مارکینګ هغه ځای نه چې کوم سړی هغه ټیچر مارک وکړي نو ډایرکټ ځي سرور ته هغې کې لاندې چې هغه مینول سیسټم زه ته بل دا پکې و یو مینول طریقې سره به زموږ په لاس هم تېرېده هغه سیسټم د هغې نه بیا پکې څوک وتهیي د هغې لږ جوړېږي نو څوک هم داسې سوچ نشي کولی چې هلته کې خپل پوزیشن خراب کړي. باقاعده که معمولي پکې څوک داسې چینج کولو کوشش کوي نو هلته کې لاک جوړېږي او هغه لاک باقاعده راځي چې یاره دې کې دا یا چینج شوی دی یا پکې چینج کوشش وکړو چونکې دا سړي خپل آی پی وي هغې نه کېږي ټیک شو. نو دغه سیسټم شکر دی مکمل سکیور دی یو ټرانسپیرنټ دغه ته تللی دی نو هېڅ قسمه داسې دغه نشته چې د کالج سره د انسټیټیوشن سره میل فیمیل دوی سره مطلب دا چې خلک برعایت کوي او دوی له مطلب د یو پریفرنس وکړي او دوی له په پوزیشن چې کوم په میرټ دی او نمبر اخلي خو دې کې به د ډېر خډل ډېر مشکلات راځي څنګه چې ما د شب قدر ذکر وکړو بعضې خلک خو ذاتي مسله اخلي دا څنګه چې ما ذکر وکړو چې یاره دی ما سره ذاتي انات دي. مین مسله چې دا د هر هغه سیسټم چې تاسو هغه خو کولو کوشش کوئ نو تاسو په هغې کې هډل راځي خو چې کومې پورې الله ویني چې کله ته صحیح کار کوې نو تا سره به هغه عمل وي. ډېر خلک مطلب دا چې زمونږ خلاف پروپیګنډ هم کوي زمونږ خلاف لګیا وي مطلب دا چې کمپلینټونه هم کوي یو څه هم کوي خو الله ګوري او ډېر خلک چې کوم کوي هغوی ته هم دا پته ده چې یاره څه پوزیشن دی او څه نه دی. هر څنګه خلک چې هر څنګه وس وکړي خاص کر دا غلط خلک ټول نه غلط خلک نو انشاءالله به خپل مقاصدو کې کامیابیږي نه او یو ورځ به چې تاسو به ګورئ چې انشاءالله دا سیسټم به یو لاین ته راغلی وي او یو دغه به روان وي او انشاءالله تاسو به وګورئ که ژوند او خیر وي داسې یو کال دوه درې کې به چې صحیح خلک وي او صحیح مشران وي نو دا به ټیک ټاک وي دی که به هېڅ قسمه دغه نه او که فرض که خدای مکړه داسې مشران مسلط شو چې هغه ټیک نه وي او هغه دو نمبر خلکو سره ملو وي نو ظاهره دا سیسټم به زمونږ مطلب دا چې بیا هغه شان نه وي چې څنګه چې کېږي بلکې زه اکثر وایم
ډېرو خلکو ته موږ په مخکې چې وړو هم کوله په 99 مما روخوړو لاندې به رالو هغه شان سیستم نه د موږ خدای ساتي چې یو غلط کس مسلط شي یو غلط مشر مسلط شي او هغه ته مجبوري چېرې ته داسې وکړه نو سیستم بیا هغې سره نه چلېږي خو شکر دې وخت کې که زمونږ ایجوکیشن سیکټر دی که منسټر دی یا زمونږ چیرمین دی نو الله فضل دی چې هغه ټیک ټاک دي دغه پریشر به هغوی خامخا اخلي هر څنګه حالت راشي انشاءالله کېږي به ډیره زیاته مننه کوم ګران کتونکو مزید هم ورسره خبرې اترې کیدی شي مزید هم ستاسو کوېسچن خو پروګرام ډېر زیات اوږدېږي مهدي جان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې کله خو هم د میډیا نه مخ نه دی اړولی چا چې څه قسمه سوالي نو یو خو پروپیګنډه وي ډایرکټ د هغې جواب درکوي او تر کومې چې الحمدلله زموږ د چارسدې دپاره خو فخر دی چې مهدي جان صاحب د پېښور بورډ سیکرټري وي ډېر چینجز به سیکي او ورسره د کنټرولر هم د چیرمین هم د ډیپټي کنټرولر هم د هغې مننه کوو چې د مهدي جان صاحب سره په دا ټول ټیم چې کوم دی نو روان دی چونکې موږ هم ګرځو چې کله انټرویو کې یاره مهدي جان صاحب سره خو ستا تعلق دی ته ورته دا خبره وکړه دا حقیقت وایم چې نه مني نه شپارس دغه کوي نه مې پې چېرته ډیوټي لګولی وي بس په ډرا باندې کار دی دا ما پریکټیکلي هر څه ولیدل غواړي دا د مهدي جان صاحب ګپ شپ د سره ښه لګوي ښه عجزي ده پکې د افسرۍ هغه دغه خوی نشته دی خو په تعلیم په دغه کې چا سره کمپرومایز نه کوي بعضې خلک دغه ډېرې خبرې وکړي نو ویره وي د پلانکي سره ډېر تعلق دی ښه تعلق به یې د سره خو په میرټ باندې کمپرومایز کله خو هم نه کوي نو خو ډېر خلکه به موږ ته مخکې هم کالونه کړي دي زه غرونو ته مې مچیر وره ستاسو لپاره ورته ما بالکل ویلي دي چې یاره جي دا کالج دی یا دا دی یا هغه دی خو جواب راکړي الف خانه د انسپیکشن ټیم والا ما دې نه درلېږلی دا ضرور باسم دا د مهدي جان صاحب جواب یو د حقیقت هم دی ښه انسپیکشن ټیم والا فوټوسټیټ ورته پرېږدي نقل ورته پرېږدي لکه د نقل موږ خپل جاګیر ګڼلی چې بس زما په خال کې دی بس نقل دی او دا د باتروم نه روړي او دا د هغه ځای نه روړي نو خپل ځاني خو زه هم خلاف یم خو مهدي جان صاحب ته او د هغه ټیم ته په دې باندې خراج تقسیم پېښ کوم انشاءالله بل پروګرام کې به مزید نور تپوسونه کوم ځکه چې ماته آسان دی وخت راله راکوي په دې ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو مهدي جان صاحب خو یو خوا د بورډ سیکرټري دی ډېر زیات بوج دی پې بلکې د پېښور بورډ سره چې کوم علاقه ده خیبر دی لنډي کوتل دی پېښور دی بیا شب قدر دی بیا چې کوم دی نو 400 ده 400 کې بیا 3 تحصیلونه دغه او بل خو چترال هم دی ورسره خو دې سره ګرانو کتونکو د مهدي جان صاحب یو بل کرتب هم درته ښیم چې روغ یې جوړې همیشه جوړ راولي توړ نه راولي نو روز تر ورځې چې زه وینم پرون هم زه یو ځای کې وم او یو ځای کې جرګه وه او ما ته اطلاع شوله که جرګه څوک کوي مهدي جان صاحب یې کوي نو حقیقت دا دی چې هلته بورډ له وخت ورکول دلته کې چې کوم انسپیکشن ټیم ته مسله راشي مهدي جان صاحب ته کال کوي خو په کالج کې مسله راشي نو مهدي جان صاحب ته مسله کوي نو د دغه روغې جوړې یو بېل دغه روان دی مهدي جان صاحب دا یو لکه نوکري او بیا په داسې زمیوار سیټ باندې او بیا پکې دا جرګې مرکې پېښور کې هم جرګې کوي دلته هم جرګې کوي داسې د جي چې ټلیفون که څوک کوي یا فرض که موږ سره رابطې کوي نو خدای دې عزت وکړي د خلکو موږ خو کمزوري خلک یو د غلطونه به ډک یو خو د اعتماد خبرې بس په چا چې په چا باندې اعتماد دي نو بس الله یې خدای عزت وکړي چېرې داسې یو دغه موږ ته ووایي او هغه زموږ په ذهن کې نه وي یا راته موږ ته یو غلطۍ وښیي یا موږ ته ووایي چې یاره یو ځای کې دا چل کېږي نو هغې مناسبت سره هغه موږ کوشش کوو چې هلته کې خپل ټیمونه ولېږو هغه مسله حل کړو که بل څه مسلې او پاتې شو د جرګو خبره نو د الله په فضل باندې چونکې زما والد صاحب دلته کې د ډېر پخوا نه به همدغه جرګې کولې صادق صاحب دي سره یو ځای دلته کې به په د اشنغر کې به د الله فضل داسې جرګه نه وه چې هغوی پکې نو موږ هم سلګ ډېر چې کوم د هغوی نه څه زده کړي دي او د الله رحم دی نو که پېښور کې نو پېښور کې مطلب دا دی چې کوم داسې دغه جرګې وي چې ډېر داسې الله په رحم وي او فضل وي چې ډېر خلکو نه پاتې شوي او اخره کې پکې مونږ قدم کېږدو نو د الله دا رحم دی چا دعا به وي او خاص کر د مو پلار دعا ده هغه خدای پاک چې موږ ورته کښېنو د هغوی وروڼو خدای پاک رحم کړي پرون هم دلته کې په وردګه کې زمونږ د علاقې خلک دي نو هغوی خپلو کې چیر چپاړ کړو بیا پکې څه ډزم شوی وي او بل وخت چې زه رالم نو هغې کې منډې تړلې ووالې او خدای د هغې خلکو د دواړو کورنو ډېر زیات عزت وکړي چې زما کومه خبره وه په هغې یې سوچ هم وکړو بیچاره هم وکړو حالانکې ډېر خلک لګیا وو چې دا خبره زیاته شي بل خوا لاړه شي نو دواړه طرفین به هغه ساتم
خدای پاک خیر کړو د هغې نه پس چې پکې موږ منډې تړلې ووالې نو دا روغه کي د روغه د خیر علامت وي نو خدای پاک هغه وکړه پرون 6 بجې وه او په وردګه کې وه دلته کې زمونږ د رزړو زما خو مامام کېږي او مامام یې دی شکیل خان او نورالوهاب دي د وردګي نو هغوی سم مس انډرسټینډینګ راغلی او غلط فهمۍ په بنیاد باندې نو هغه هغې کې چې کوم مسله شوې وه ډزې پکې شوې وې نو هغه د الله په فضل باندې هغوی په خپله مخیار خلک وو او زمونږ هم لاړو 2-3 خبرې اترو سره هغوی خدای پاک مخې د شیطان خدای چا خبره وي هغه مخ تور کړي نو هغه مخ تورون شو او خدای پاک د هغوی هغه روغه وکړه بس دغه وسیلې مونږ شو نو مطلب دا چې الله کارونو خدای پاک هغه وکړل په ښه ده صحیح ګران لیدونکو دا مې ته مهدي جان صاحب یو بل تصویر ښود په سوونو روغې وکړې بل انتظامیه کې چې کومه مسله راشي په هغې کې خپل کردار ادا کوي خپل تعلق د 400 والو لپاره استعمالي خپل تعلق د پښتنو لپاره استعمالي خو په پیښور کې وي خو په هر ځای کې وي خو ګران لیدونکو زما چې کوم صحافتي 40 کاله دور دی نو 400 کې زه د 3 بیروکراټو ذکر کوم چې هغې کې مهدي جان صاحب هم دی چې د خپلې ضلعې دپاره یې څه وکړل ډېرې داسې خبرې دي چې هغه پټ دي په هغې به زه بیا خبرې کوم د دوی والد صاحب د 400 دا کوم غټ سکول چې دی دا د دوی د والد صاحب مرهون منت دی چې د هغې دپاره کمې ستړې کړي دي بیا د باز د جالې نه وي د باز بچې پاسي مهدي جان صاحب یا هغه 2 نومونه هم مسله علم اسرار خان دی دلته کې یا التاف عمرزی هغه مطلب دا ما لیدلي چې دا اجتماعي سوچ لري انفرادي سوچ نه چې زما له ذاتي کار کوي نه چې کوم ځای کې چاته اجتماعي پیدا وي نه کې مهدي جان صاحب سره پیرس وي زموږ دعاګانې ملګرتیا ساعت هم ورسره دي مزید بجیب د دې روغو تفصیل به سره بیا بیانوم چې کومې پیښور کې روغې وشولې دې کې هم د سره تصویرونه شیر کوم او د دوی والد صاحب خدای دې ژوندی لري انشاءالله خو موقع راله تاسو سره مخامخ